السلام علیکم جی زه ماسما اور تاسو ګورئ پروګرام روغ صحت. یقینا تاسو به بالکل ټیک ټاک وي، خیر خیریت سره وي او دې ټایم تاسو پروګرام روغ صحت چې کوم ګورئ تاسو ته پته ده دا ستاسو صحت حوالې سره دی او دې کې موږ سره ډاکټر حسیب علي خانزاده وي چې کم ستاسو صحت په حوالې چې نن سبا کمې بیماریانو کې کم یو کس چې کم دی هغه پکې دی او هغه خپل دې بیماري نه ځان هم خلاصون غواړي، هغه دپاره څه اسانیانې غواړي. خو ظاهر دی انسان بعض ټایم بالکل نه پوهېږي هغه چې کله ډاکټر ته لاړ شي که نه هغه وله دومره ټیسټونه ورکړي، دومره دوایانې وله ورکړي چې هغه یو وخت پورې خوري خو بیا یو وخت نه پس چې کم دی د هغه زړه ترې نه موړ شي او هغه دومره ډاکټرانو ته تللی وي که نه چې یو لانګ ټایم نه هغه بیماریانو سره روان وي نو آخر انسان تنګ شي. خو زه وایم چې همیشه داسې یو ښه ډاکټر ځان ته کېدون پکار دی چې کم نه تاسو واقعي چې تاسو دوایي وخورئ د هغه میډیسن نه تاسو سیټسفای وئ او هغه ډاکټر ستاسو په سایکي باندې پوه شي چې ښې طریقې سره د ستاسو علاج وکړي نو هغه سره بیا انسان په خپله مطمئنه وي او بیا چې هغه کله خپله بیماري ډاکټر ته وایي نو هغه هم بیا سیټسفای وي چې دا ډاکټر زما په بیماري باندې پوهېږي او ما ته په مغې طریقې سره میډیسن راکوي. نو همداسې موږ سره ډاکټر حسیب علي خانزاده دی، هغه هم همدغه کوشش وي چې کله هغوی ته څوک پیشنټ وزټ وکړي نو هغه پراپر د هغه سایکي باندې پوه شي بیا هغه نه پس چې کوم دی هغه یې وله علاج شروع کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه یې اسما خیر؟ ټاک شکر. تاسو خبره بالکل صحیح ده الحمدلله. تاسو خبره بالکل صحیح ده چې د پیشنټ سایکي ضروري وي. بیا خاص کر زموږ د هومیوپیتھک پریکټس کې د پیشنټ سایکولوژیکل سمپټمز ډیر زیات ضروري وي ځکه چې زموږ کومې دوایانې موږ چې مریض له کومې دوایانې ورکو نو یو خو د هغه د کریکټرسټیک دوایي ورکو یعنی د هغه پرسنالټي څنګه دی، هغه غټ دی، موټا دی یا نری دی او بیا د هغه سایکي ډېره ضروري وي چې هغه خپل مرض باره کې په خپله څنګه سوچ کوي چې هغه ته خپل مرض په خپله څنګه ښکاري نو د هغې مطابق هم بیا هغه ته صحیح دوایي چې کوم دی نو میلاویږي. په دې چې ډاکټر صاحب بعض خلک که نه دومره اپسیټ شي چې هغه یو لکه ډېر وخت نه سلس بیماریانو سره منسلک وي او هغه بیماریانو سره بیا هر یو ډاکټر ته هم هغه ورغلی وي، هغوی ته بیا آرام هم نه راځي، ډفرنټ لکه ځایونو ته تللي وي، مختلف ځایونو ته مختلف ډاکټرانو وزټ کړي. بیا تاسو یقین وکړئ زه په خپله په دې شي نه ډېره تنګېږم چې کله انسان یو ډاکټر ته لاړ شي هغه به دومره ټیسټونه درکړي، هغه به وایي نه جي دا وله خو مونږ نه اکسپټ کوو، دا اوس تاسو لاړ شئ نو دا ټیسټونه چې کوم دي دې لیب نه وکئ بیا راشئ. نو جی دا خو زموږ والد صاحب به وایي میډیکل انډسټري ده که نه، اول خو دا پروفیشن و د انسانیت خدمت اوس خو ته انډسټري هم جوړه شوې ده، کمرشلایز شوې دی، کاروبار پکې ډېر دی. نو خامخا چې یو ډاکټر ځان سره پوره شاته لیب جوړ کړی دی، هغه پوره الټراساؤنډ ډاکټر ساتلی دی، هغه ایم آر آی مشین ایښی دی، هغه پوره ډایګنوسټیک ټول باندې انویسټمنټ کړی دی نو هغه انویسټمنټ پوره کولو دپاره خامخا مریض ته ویلی شي چې بهی ستا دا ټیسټونه موږ نه منو، دا صحیح ځای نه دي شوي او نوې ټیسټونه به کوو نو هغه والا د 10,000 روپو چې کوم دی نو فرش ټیسټونه وکړي نو موږ له چې کله دا مریضان راشي که نه نو دوی ځان سره سم غټ فایل راوړي او دومره غیر ضروري ټیسټونه یې وله کړي چې کله کله موږ ګورو نو هغه فایل د غوسې نه بند کړم چې لکه دا خو زه ځان له ټایم ضایع کوم. لکه اوس د انزایټي مریض وي هغه له هغې ای جي کړي وي، هغه له هغه سی ټي سکین کړي وي، هغه له ایم آر آی کړي وي، هغه له هر قسم بلډ ټیسټ کړي وي، لکه سایکولوجیکل مریض دی د هغه علامات د ذهن دي ټیک شو هغه خفه وي هغه نو د هغې ټیسټونو ته خو ضرورت نشته که نه سایکولوجیکل مریض له خو دوایانې ورکول پکار دي، ضروري خو نه ده چې د هغه د ایم آر آی وکړي شي یا د هغه د هغه دومره ډېر سره ټیسټونه تاسو وکړئ نو بیا پته نه لګي نو بالکل غیر ضروري ټیسټونه ډېر زیات کېږي. صحیح خبره ده. ډاکټر صاحب انزایټي خبره تاسو وکړه نو همدې ته بل غونې به کنټینیو کو په دې باندې خبره چې واقعي نن سبا انزایټي ډپریشن چې کوم دی دا ډېر زیات شو خلکو کې، هر یو کس چې کوم دی څوک د انزایټي شکار دی، چاته ډېر زیات گھبراہٹ کېږي. لغونې به تاسو ما پوه کوي پر د انزایټي او ډپریشن باندې چې هر دواړه یو دي که دا بیله دي او دا ولې انسان ته وشي؟ ټیک شو جی. انزایټي او ډپریشن دا دواړه څه حده پورې یو شان هم دي ځکه چې د دې علامات یو بل سره اورلیپ کوي، لکه بعض نیم علامات
په ډیپریشن کې وي او مک علامات په انزایټي کې وي. خدا دواړه ډیفرنشیټ کول دي، دواړو کې فرق کول ډیر ضروری دي. ځکه چې څنګه د دې علامات یو شان کیدی شي دغه شان د دې علامات مختلف هم کیږي. او بل چې دا انزایټي او ډیپریشن دا دواړه جدا جدا کړي شي نو د دې دوايان هم جدا جدا دي. ټیک شو، د انزایټي دوايي جدا ده، د ډیپریشن دوايي جدا ده. ډیپریشن یو لانګ ټرم سټیټ وي، هغه کې چې کم دنو مریض ډیر اوږد دورانیه لا یا ډیر اوږد وخت لا چې کم دنو سفر کوي. او چې کم انزایټي ده نو دا بعض اوقات چې کم دنو داسې ناڅاپي غونتی وي، یعنی یو انسان دی هغه باتروم کې ورپسې ور لاک شو نو هغه باندې انزایټي راشي، اټیک پې راشي، خولې مطلب هغه غبراهټ چې موږ ورته وایو زړه مې یودم تنګ شو. بالکل انزایټي چې کوم دی نو یو غبراهټ ورته موږ ویلی شو. دغه شان انزایټي کې انسان هارټ ریټ چې کوم دی نو سیوا شي، د زړه دړکن سیوا شي، بی پی سیوا شي، او پینیک پې راشي که نه، پینیک اټیک پې راشي، ویریږي چې به اوس به ما سره څه چلو شي. خو ډیپریشن چې کوم دی نو ډیپریشن یو لانګ ټرم سټیټ وي چې کله ذهني پریشانی یا خفګان، یو انسان خفه دی، اړې خفه دی، هغه خفګان چې د 2 هفتو نه واړی د سیوا شو 2 هفتې پې واړی دی نو بیا هغې ته میډیکل ټرمینالوجي کې ډیپریشن ویلی شي. او چې کوم سایکولوجي ده یا سایکیټري ده هغې کې بیا دا مریض د ډیپریشن مریض ګڼلی کیږي. صحیح. نو دا ډیپریشن او انزایټي لکه انسان ته پهله سٹارټ څه نه کیږي، لکه د یو خبرې لکه زه خو اوس په دې باندې ځکه پوه نه شلم که نه دا لغونې واضح کومونګه چې لکه پهله به مونږ ته انزایټي اټیک کیږي که ډیپریشن به کیږي. ٹھیک شو جی، زه تاسو ته وایم ټول نه لومبې مونږ ته سټریس کیږي. ټیک شو، سټریس نه خبره شروع کیږي، د سټریس نه چې خبره شروع شي نو خبره روزي انزایټي ته. ټیک شو، انزایټي وقتی طور وي، خو ډیپریشن ته چې خبره ځي د هغې د شاته یو کاز وي. ټیک شو، د هغې شاته خو هغه مغه انزایټي نه چې کوم دی هغه په ډیپریشن باندې چینج شي. ګورې جی زم پوهیوم ډیپریشن یو جدا شی دی، انزایټي یو جدا شی دی. ټیک شو، ډیپریشن کې هم د سړي زړه خپوي، په انزایټي کې هم د سړي زړه خپوي. ټیک شو، ډیپریشن کې هم انسان داسې اکیلاپن محسوسوي لکه وي چې یوازې وي، چا سره خبرې نه کوي. انزایټي کې هم انسان وي چې یوازې وي، بس څوک مخې له نه راتلی. ټیک شو، خو دا دواړه جدا جدا دي بیسیکلي. څنګه چې ما تاسو ته وایي چې انزایټي د یو اټیک په شکل کې راځي، خو ډیپریشن چې کوم دی نو دا یو پوره ماحول اول جوړیږي، د هغې نه چې کوم دی نو ډیپریشن کاز کیږي. هغه ماحول څنګه کیدی شي؟ هغه ماحول خو یا ماحولیاتي ماحول هم کیدی شي، لکه انوایرمنټل فیکټر هم کیدی شي، یا چې کوم دی نو سوشل فیکټر هم کیدی شي، یعنی معاشرتي ماحول شو، سوسایټي کې داسې ورلې چې هلته سړی ایډجسټ کیږي نه، د هغې د وجې هم کیدی شي. یا چې کوم دی نو د کیمیکل چینجز د وجې هم کیدی شي، دماغ کې داسې څه کیمیکلز دي، یعنی ډوپامین شو، ډوپامین ته موږ د خوشحالۍ هارمون وایو. ټیک شو، یعنی چې موږ خوشحاله شو، څه شي وي نو زموږ له خوشحاله شي نو هغه زموږ دماغو کې ډوپامین لیول زیات شي، ډوپامین ریلیز شي، نو د هغه د وجې موږ خوشحاله شو. دغه شان نوروپینفرین هم د خوشحالۍ یو هارمون دی. ټیک شو، هغه هم چې کوم دی نو موږ سډن څه خوشحالي ووینو یا داسې سرپرایز شو چې هغې ته موږ خوشحاله شو نو هغې کې نوروپینفرین چې کوم دی نو زیات پروډیوس کیږي، هغې سره موږ ته خوشحالي محسوسه شي. نو ډیپریشن چې کوم دی، ډیپریشن د 3 خبرو نه جوړیږي. ټیک شو، یو خو ماحولیاتي شو، بل سوشل فیکټر شو، بل د دماغو دا کیمیکل چې کوم د ما یاد کړل، لکه دا 2 کیمیکل ډېر امپورټنټ کیمیکلز دي. نو د دې بیس جوړیږي اول، یعنی یو انسان یو ماحول ته لاړو، هغې کې هغه ایډجسټ نه شو، هغه ځان ایډجسټ کولو کوشش کوي، خو هغه چې کوم دی نو ایډجسټ کېږي نه، هغه بیا یو کمپلیکس ته لاړو، هغه ته ځان چې کوم دی نو حقیر ښکاري یا ځان ورته کمتره ښکاري، د هغې د وجې هغې نه بالکل ډیپریشن شي. نو داسې رو انسان چې کوم دی نو لاړ شي ډیپریشن ته، بیا ډیپریشن کې هم سټیجونه وي، بیا سیویر ډیپریشن ته چې انسان لاړ شي نو خامخا هغې کې بیا د دوایانو ضرورتي، د کاونسلینګ هم ضرورتي، دغه شان نور سایکولوجیکل تھراپیز هم هغې کې کېږي. خو ډیپریشن کو مونږ وایو که نه، صرف ډیپریشن، انزایټي به مونږ سایټ ته کېدو، صرف ډیپریشن به وګورو، ځکه چې انزایټي سډن آنسیټ باندې راځي، یعنی ناڅاپه راځي. ټیک شو، ډیپریشن چې کوم دی، ډیپریشن چې د کوم زیات تر خلک شکار دی، ډیپریشن ویلی شي هغې مرض ته
یا هغه انسان ته چې هغه هر وخت خفه وي او هغه خفګان ختمیږي نه، هغه پرولونګ وي، هغه پرسسټنټ مسلسل ورسره چلیږي هغه. نو ډیپریشن چې چاته وي هغه انسان به هر وخت خفه وي، د هغه به کار کې زړه نه لګي، او که څه کار کوي نو هغه به پکې خپل انټرسټ نه وي، هغه به د خوشحالۍ نه کوي، هغه به چا سره خبرې نه کوي، هغه به کوشش کوي چې زه د ځان لوي. نو دا قسم علامات چې کله د 2 هفتو نه سیوا شي نو سایکولوژي دا غني چې به دا اوس ډیپریشن دی. خو که یو سایکیاټریسټ له انسان لاړ شي ورته ووایي چې یو هفتې نه مې زړه خفه دی یا 2-3 ورځې وشوله مې خفه دی، چا سره مې خبرې ته، هغه بالکل دا کیس نه اخلي او هغه وایي چې لکه دا یو نیچرل فینامنا ده، د انسان یو قدرتي عمل دی چې داسې څه واقعه وشي یا چا دوکه درکړه فرض کړه، نو خامخا انسان یو ورځ 2 خفه یا زیات هفته هم کیدای شي چې خفه وي، او کیدای شي لانګ ټایم هم وي. بالکل د انسان دی که نه، په ذهن باندې څومره اثر پرېوتو. بالکل. خو چې دغه خفګان کله د یوې 2 هفتو نه سیوا شي نو اله ډاکټر وایي چې به اوس دا ډیپریشن دی. د هغې وجه څه ده تاسو ته پته ده؟ ډاکټر صاحب بالکل همدلته نه به واپس سټارټ کوو، خو موږ سره یو وړې شانتې دمې ټایم شوی دی، اخلو یو وړه شانتې دمه، دمې نه بس راځم. جی پروګرام روغ صحت کې یو ځل بیا هرکلی او زه یم آسما او ما سره د ډاکټر حسیب علي خانزاده. مونږ خبره کوله انزایټي او ډپریشن باندې. ډپریشن باندې مونږ هلته یې خبره پرېښودلې وه. د ډیپریشن مریض بس خفه وي هر وخت که نه، او کار ته یې نه کېږي او کار کې انټرسټ نه وي او خلکو سره خبرو ته هم نه کېږي. خو نو مونږ خبره دا کوله چې کله 2 هفتو نه سیوا شي د علامات نو بیا د ډیپریشن کټګوري کې اچولی کېږي د نفسیاتو په سبجیکټ کې. ټیک شو، د هغې نه مخکې د نفسیاتو په سبجیکټ کې دا هیڅ قسمه بیماري نه ده، دا یو قدرتي عمل دی، هر انسان خفه کېږي، هر انسان خوشحاله کېږي. ټیک شو. خو چې کله 2 هفتو نه خبره سیوا شي نو مریض کې فزیکل سمپټم هم شروع شي. ټیک شو. د ډیپریشن یوازې ذهني علامات نه، بیا پکې جسمانی علامات هم شروع شي. هغه جسمانی علامات سي چې انسان خوراک کول پرېږدي، خوراک ته هم ډډې نه لګي، خوراک ولم خوند نه ورکوي، دغه شانتې ستړیوالي سره خو بیا نور ویکنس هم کېږي، ظاهر دی یو خو ذهني پریشانی بیا جسمانی کمزوري هم پکې او که نه، نو بیا هغه ستړیوالي محسوسي، کمزورتیا محسوسي، دغه شان د هغه خوب چې کوم دی نو ډسټرب شي، هغه د کار روزګار نه وځي. نو چې کله داسې سچویشن شي نو فوري طور بیا علاج شروع کول پکار دي د ډیپریشن، او چې دغه سټیج وي چې دغه ټایم مریض ته د ټریټمنټ ضرورت وي. صحیح. نو بیا ډیر زیات ضروری شي چې داسې ډیپریشن خو پهله زه وایم چې کون نه دی پکار، د دې وجه دا ده که نه انسان دی وشي، خو که تاسو خدای پاک ته نږدې شئ که نه نو بیا هغه سره هم ډېر حد پورې چې کم دی ستاسو ټینشن ریلیز شي. بالکل د دې خبره درته وکړم که نه، اوس ډوپامین هارمون دی، څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې دا د خوشحالۍ هارمون دی. ټیک شو. چې انسان خوشحاله شي نو ډوپامین ریلیز شي. ټیک شو. یعنی مونږ کو خوراک کوو نو هم زموږ دماغو کې ډوپامین ریلیز کېږي. کو مونږ موبایل ګورو، فیسبوک کې څه ناشنا شیزونه ګورو یا څه فني شی وګورو، مونږ وخاندو، هغې سره هم زموږ ډوپامین چې کوم دی نو ریلیز شي. ټیک شو. دغه شان انسان چې عبادت کوي، هغه چې کله لمونځ کوي هغې دوران کې ډېر های لیول باندې ډوپامین ریلیز کېږي. دغه شان انسان چې کله کتاب وایي او څه نوی علم حاصلېږي، هغه ته څه نوې تجربه حاصلېږي، دغه ټایم هم د هغه ډوپامین چې کوم دی نو ریلیز کېږي. او بل تاسو خبره وکړه عبادت پورې که نه، نو الله قرآن کې وایي، یو آیت دی هغې کې الله وایي چې کله مؤمنان یا کله مسلمانان یا کله انسانان زما ذکر ووري، د قرآن تلاوت ووري، نو وی ان کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں کنی، هغه په جسم باندې ویښته چې کوم دی نو ودرېږي. ټیک شو. نو دا یو قدرتي عمل دی. کله چې انسان دماغو کې نورپینفرین هارمون د خوشحالۍ، دغه شان ډوپامین هارمون د خوشحالۍ چې کله د دې اخراج های لیول باندې کېږي نو زموږ په جسم باندې ویښته ودرېږي. ټیک شو. نو الله په قرآن کې انسان ته ویلي دي چې کله زما تلاوت کیږي یا زما ذکر کیږي نو د مؤمنانو په جسم باندې ویښته ودرېږي. او کم چې غیر مسلمه دي، کم چې منافقین دي، کم هغه وخت منافقینو ته ریفرنس ورکوي الله که نه، وي کم چې منافقین دي نو د هغوی زړونو باندې تکه توره تیاره راشي. ټیک شو.
نو همدغسې خبره ده چې عبادت سره د انسان ډوپامین خو لیول باندې ریلیز کیږي او عبادت د ډیپریشن یو علاج دی بالکل چې بالکل انسان زړه نه کوي او زړه نه ناست وي خدای پاک نه غواړي نو خدای پاک دومره رحیم دی چې انسان چې کومې غلطیانې وکړي د هغه معافي هم هغه ته میلاوي شي خو هغه خبره راځي چې زړه نه مونږ معافي وغواړو که نه چې ظاهر دی زړه انسان صفا نه وي نو قدرتي خبره ده بیا هغې طریقې سره تاسو ته فرق هم نه پرېوځي ظاهر دی زړه کې مغه شانتې توروالی وي او بیا هغه تاسو مغه ډپریشن کې واپس لاړ شئ خو ډاکټر صاحب د نن سبا مخکې خلکو کې به دا ډپریشن او انزایټي چې کومه وه دا به ډېره کمه وه نن سبا چې کوم ځوانان دي مطلب نیو جنریشن دی زمونږ دې ټولو کې ایون مونږ پکې خپل هم شامل یو وړي کې خبرې نه دومره لوی هغه جوړ کو نو هغه چې کوم دی هغوی زیات پدې کې شامل دي پدې بیماری کې مبتلا دي کنه بالکل نو دا غوښه خاص وجوهات دي دا غي وجوهات بالکل شته دي کنه یو خو د ډیپریشن چې کوم وجوهات دي ما ته وې کنه چې یو معاشرتي وجه یو چې کوم نو ماحولیاتي وجه می نو په خوا ډیپریشن ځکه نو چې په خوا انوایرنمنت داسې نو په خوا به غټ کولو کورونه به هغه کې رڼا لګېده نور به لګېده اونې به مونږ کتلې ګرینري به مونږ کته د شپې به چې وده شو مونږ ته به اسمان کې ستوري ښکارېدل دغه شان سوسایټي کې یو کلچر به و یو حجري سیسټم به و زنانه به دننه خپلو کې لګیا وې ښکلې خبرې به یې کولې دغه شان سړي به بار ناستو چې کوم ینګسټرز به وو هغوی به د مشرانو خبرو ته غوږ ایښی و زده کړه به یې ترې کوله نو په دې وجه د ډیپریشن علامات ډېر کم وو کله چې دغه انوایرمنټ چینج شو خلک کمرو کې دننه شو نه څوک شینکي ویني نه څوک ستوري ویني نه څوک نور ویني نو دغه هم د ډیپریشن وجه وي دغه شان سوسایټي ته کوم وګور سوشل فیکټر چې کوم غټه وجه ده هغه هم اکه شان پاتې نه شوه نه حجره شته نه مشر شته نه کشر شته نه کاونسلینګ شته چې څوک چاله تربیت وکړي چاته ښه خبره وکړي نو هغه قسم ماحول چې کوم دی نو نه د هغې د وجې دا چې کوم دریم فیکټر دی یعنی دماغو کې د کیمیکلز او تار چړاو نو د دې دواړو وجو نه دا دریمه وجه په خپله بیا ماحول چې کوم دی ټولو نه زیات اثر انداز شو په انسان باندې بالکل بیا کوم وګورو که نه تاسو تپوس وکړو چې په ټین ایج خلکو کې یا نن سبا ځوانانو کې د ډیپریشن وجه څه ده ځوانانو کې ماشومانو کې هم شلو مطلب اوس تاسو سوچو کوي چې دا 15 ایئرز نه چې ماشوم پور د شي مطلب دې عمر کې ماشومان وي که نه لکه 15 کاله یا 14 کاله یا 13 کاله چې کوم دي دا عمر ماشومانو دی که نه ګورئ جي هغوی ډېر زیات په دې کې شکار دي بالکل جی ګورئ ښه چې کله انسان د 15 16 17 18 سال ایج کې که نه نو دې کې زمونږ ټول میټابولیزم د وجود ټول چې دننه څه روان دي هغه ډېر پیک مانی ټیک شو هارمونز په پیک مانی هارمونز پروډکشن په پیک مانی ټیک شو نو کله چې دا ینګسټر وي یا چې کم عمره خلک وي نو که تاسو خیال کړي دي خوشحالي سم زور او شور سره مناوي او که دي باندې خفګان راشي هغه هم دي سم زیات ټینشنلی که نه لکه د خودکشۍ خبرې پکې کوي نو د هغې وجه دکه ده چې په ینګسټرز کې د هارمون پروډکشن چې کوم دی نو هغه پیک مانی هر قسم هارمون په پیک مانی ایسټروجن دی کو هغه انډروجن دی بیا جینکو کې دکه شان او بل کو سوشل فیکټر ته موږ وګورو چې د هغې معاشرتي وجې څه دي د ډیپریشن نو فرض که یو هلک دی یا جینۍ د هغه لاړه یونیورسټۍ ته یا هغه لاړه کالج ته د هغې داخله وشوه ټیک شو نو چې هغه لاړه شي هلته کې یو نوی ماحول یو نوی انوایرمنټ یو نوی لایف سټایل هغه هغې کې ایډجسټ کېدو کوشش کوي بعض نیم واړه وي چې هغې ایډجسټ کېږي نه په اسانه باندې نو هغه نه ایډجسټ کېدو د وجې هم چې کوم دی نو کور نه مې پریشر وي چې همدلته به یې سبق وایه نو هغه واړه چې کوم دی نو ډیپریشن ته لاړ شي لکه اوس یو کلي نه راغلی دی خاریې ته اسلام آباد کې اسلامیک یونیورسټۍ کې هغه ته داخله میلاو شوې ده هغه هلته کې سبق وایي نو هغه راغلی د کلي نه هغه چې دا نوی ماحول وویني نو هغه بعض نیم ټایم کمپلیکس کې هم لاړ شي داسې هم واړه وي چې هغه وګوري چې بهی زه خو ډېر شاته یم دا خلک خو ډېر تیزۍ سره روان دی خلک خو ډېر قابل دی یا خلک خو زما نه مخکې دی دا زه به څنګه دی کې کمپلیټ کوم نو دی کې هم د ډیپریشن شکار شي بیا پکې داسې هم وي هلکان چې هغې راشي د کلو نه ښاریو ته هغوی پکې ښه خوشحاله وي د هغوی ښه ډوپامین ریلیز کېږي هغوی ښه انجوی کوي نو دغه شان مختلف وجوهات دي دغه شان د ینګسټرز کې دغه وجې دا وجوهات چې کوم د ماحول ټولو نه زیات اثر انداز کوي په د نیو جنریشن چې کوم دی په دې باندې ډاکټر صاحب د دې لغونې ماته دا هم ووایي د ډپریشن والا مریض چې کوم شلو یا بیا انزایټي والا شلو دې باندې کاونسلینګ څومره اثر کوي
مطلب ظاهر دی ډاکټر وایي که نه چې دا به صرف مونږ د کاونسلینګ سره دې سره کافي د دې د حد سره بیماري چې کومه ده دا ورې بهتر طرف ته راشي. ګورې جي زه تاسو ته ووایم یو وجه ده د ډیپریشن فرض کا دماغو کې د کیمیکل مسله ده ټیک شو. یو مریض دی د هغه هیڅ چا سره لانجه نشته، هیڅ د هغه بل څه مسله نشته، هر زمانه ښه برابر دی، خو هغه بیا هم ډیپریشن کې دی. نو د هغې وجه دا ده چې د هغه دماغو کې هارمون پروډکشن یعنی ډوپامین او نورپینفرین شانته هارمون صحیح مقدار باندې نه پروډیوس کیږي، د هغې د وجې هغه ډیپریشن کې دی ټیک شو. نو دغه لیول باندې خو هغه ته د میډیکیشن د دوایانو ضرورت شته ټیک شو چې هلته کې بایولوژیکل مسله ده یعنی کیمیکل صحیح نه خارجېږي، نو هغه ته د دوایانو ضرورت شي. بیا یو بل مریض دی د ډیپریشن چې هغه ته ورسره څه معاشرتي مسله هم شته، بیا یو بل دی چې هغه ورسره څه انوایرمنټل مسله هم شته ټیک شو. نو چې اوس دغه دواړه مسلې ورته رایوځای شوې که نه نو خامخا هغه کاونسلینګ هم ضروري دی دوایانو سره ټیک شو. که دوایانې ته هغه له ورکې او د هغه تا کاونسلینګ نه کړې هغه چې کومې د مسلې د وجې هغه ډیپریشن کې شکار دی، که تا هغه ته د هغه مسلې څه حل نه یې ښولې، تا هغه کاونسل کړي نه، نو که ته هغه ته دوایانې شروع کړي هغې نتیجه به دا شي چې سبا به هغه یو ګولۍ خوري، بله ورځ به هغه وي چې اوس مې مړه خفه دی، نو بیا به هغه 2 ګولۍ خوري. په دې نتیجه کې به هغه نه یو ایډکټ جوړ شي، هغه نه به د خوب د نشو آرام د دوایانو یو عادي به ترې جوړ شي. نو کاونسلینګ بالکل ډیر ضروری دی چې کوم هم د ډیپریشن مریض وي هغه چې کله هم سایکیټرسټ لاړ شي یعنی ماهر نفسیات له چې هغه لاړ شي نو لومبې د ماهر نفسیات ټارګټ دا وي چې د کاونسلینګ وکړي شي. نو زمونږ هم سایکیټرسټ کې لکه ملګري شته نو هغې مونږ ته مریض وایي چې کاونسلینګ پرېږده دوایانې راته ولیکه. دې باندې به لږ نور هم خبره کوو خو مونږ سره وړې شانتي دمې ټایم شوی دی، اخلو یو وړه شانتي دمه د مینې په سره نفس هرکلی اور تاسو ګورئ پروګرام روغ صحت. زه یم اسما او ما سره دی ډاکټر حسیب علي خان زاده. ښه دا چې نن څوک ناست دي که نه زموږ کتونکي د پروګرام ګوري ضروري وګورئ په دې چې دې کې ډېر داسې وړي کې پوینټس وي چې کم ستاسو په کار راشي. زموږ نن سبا نوجوان نسل چې کم دی نوجوان څه اسې هم چې د په کور کې کم خلک سپیشلی بند وي که نه صرف کمرو حدود پورې وي، صرف خپل کور کې دننه یې وي هر ټایم، نو هغوی هم مختلف بیماریانو شکار شي او هغه هم ډپریشن سپیشلی هغوی ته ډپریشن هغه نه هم کېږي، هغوی ته انزایټي هم کېږي په دې، او چې هغه بیا نور کارونو کې انټرسټ هم نه اخلي، بس یو کار پسې لګیا وي هر وخت کې، نو هغه سره هم قدرتي خبره ده ډاکټر صاحب، دا هم یو صحیح خبره ده که نه؟ بالکل صرف ځان پورې محدود وي نو هغه هم هر وخت ټینشن کې وي. نو بالکل خامخا جي که اوس یو کار کې انسان لګیا وي مصروف یو بنده کمره کې انسان ناست دی لیپټاپ مخې ته او هغه کار کوي لګیا دی. دا ټولو نه زیاته زه وایم لویه خرابي د موبایل او ستاسو د انټرنیټ. نو د موبایل او د ټیکنالوژي خو خرابي شته که نه، د هغې خرابي شته، هغه یو جدا ټاپک دی، هغې باندې خو ځان له یو پروګرام کولی شو، خو چونکې هر سړی استعمالي نن سبا ضرورت هم دی، خو ښه دین هم ماته لږې ډېرو خلکو ته انزایټي کېږي. ښه هغوی یې په ناسته یو کلیک باندې داسې شیونه پکې راشي چې هغوی ګوري هغه نه هم ډپریشن کې لاړ. اوس زه تاسو ته ووایم که نه جي تاسو ته پته ده انسان چې کله موبایل یوز کوي خاص کر دا فیسبوک چې یوز کېږي نو دا چې مونږ اړه ور وخت که نه نو ډوپامین ریلیز کېږي دماغو کې ټیک شو، دماغو ته نوې انفارمیشن ځي او ډوپامین کانسټنټلی ریلیز کېږي ټیک شو. نو هغه ډوپامین چې کوم دا نیورو ټرانسمیټرز دي هغه دومره ډوپامین ریلیز کړي چې هغه ستړي شي اخر کار ټیک شو. هغه چې ستړي شي نو که خیال هم کړي دا څوک هم چې فون ډېر یوز کوي که نه ده ته چې ووایه لکه کېږده موبایل نو بس دې غوسه کېږي، ده ته به دا نه وایي چې دا موبایل لرې که دې پرې غوسه کېږي ځکه چې د ده نیورو ټرانسمیټرز د ډوپامین خارجولو والا هغه اګزاسټ شوي وي، هغې دومره ډېر انفارمیشن روان کړي چې هغه بالکل اګزاسټ شي او هغه ستړي شي. نو که خیال هم کړي ده ته چې ووایه که نه موبایل کېږده بس دې اوټ شي مکمل غوسه کېږي که نه. نو بالکل ټیکنالوژي استعمال او بیا د ټیکنالوژي ابیوز لکه ابیوز هغې ته لکه ایکسټرا استعمال شلو او بیا هغې طریقې سره چې ضرورت نه هم شته نو تاسو هر وخت کې هغه باندې لګیا یې. یو خو ځای یو تاسو ته ښه انفارمیشن ملاو شو ستاسو کار لحاظ سره دی، تاسو ته یو ښه اګاهي هغه نه ملاو شله هغه خو ټیک ده، خو اسې فضول کې مسلسل تاسو لګیا وئ په دې چې هغه یو کلیک باندې تاسو وګورئ که نه
شیطان تاسو مخکې نور شروع باندې بالکل جی نو ټیکنالوژي هو بالکل د ډیپریشن یو وجه ده نن سبا بالکل جی صحیح ها ډاکټر صاحب دی باندې خو بم خبره لغونیو کو دا لایف سټایل باندې او سره خوراک باندې دې سره انسان باندې څومره د دې او د دې خپل کې ډیپریشن او دې سم تعلق شته انسان باندې څومره اثر انداز کوي نشته چې یو انسان دی هغه ایکسرسایز کوي هغه ورزش کوي نو هغه چرېم د ډیپریشن نه شکار کیږي ټیک شو داسې موږ یو مریض نه لیدلې چې هغه وی د سار رننګ کوم مونږ نه پاسو 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر او ماته ډیپریشن کیږي سوال نه پیدا کیږي چرېم نه کیږي دا غي وجه څه ده ایکسرسایز سره زمونږ یو هارمون دی هغه ته انډوپرین هارمون وی ټیک شو هغه ریلیز کیږي هغه چې کوم دی نو زمونږ نیورو ټرانسمیټر سټیمولیټ کوي او چې کله نیورو ټرانسمیټر سټیمولیټ شي د هغې په نتیجه کې هارمونز د خوشحالۍ هغه ریلیز شي او انسان د ایکسرسایز نه پس کو خیال کړي هغه ډېر ریفرش محسوسوي د هغې وجه دا کوي چې د انډوپرین هارمون چې کله دا خارج شي هغې سره وجود کې ټول چې کوم هم کیمیکل امبیلنسز دي نیورو ټرانسمیټرز چې کوم دی نو هغې مطابق هارمون ریلیز کړي او هغه امبیلنس چې کوم دی نو هغه توازن ته راولي او انسان خوشحاله وي بیا یو ځل تاسو ماته ویلي و ډاکټر صاحب بهر چېرته څه ملک تاسو خبره کړې وه یورپ کې که چېرته کې یو ډاکټر دی چې کوم په فوډ باندې علاج کوي د ډپریشن مریضان چې کوم وي هغه میډیسن نه ورکوي بالکل داسې هم شته دی لکه اوس مونږ وایو که نه خوراک کې سبزیانې شوې نو خو خوراک کې سبزیانو کې خو انټي اوکسیډنټس دي که نه خامخا وجود کې داسې غیر ضروري مادې چې کوم دي نو هغې ختمولو دپاره د انټي اوکسیډنټ ضرورت خو شته نو که انسان سبزیانې خوري یو انسان ایکسرسایز کی نو اتوماتیکلی دغه ډیپریشن به ختمیږي ټیک شو بیا ډایټ سبزیانې دومره بیسټ دي سبزیانې بیسټ دي دغه شان ماهي فش هم ډېر ښه کردار لري دماغ او ټولو مسلو کې ځکه چې په ماهي کې اومیګا 3 فیټي ایسیډز دي نو اومیګا 3 څه کوي اومیګا 3 هم نیورو ټرانسمیټر سټیمولیټ کوي او هغه چې کم کیمیکل امبیلنسز وي دماغ کې کوم اتار چړاو راغلی وي نو د هغې لیول چې کوم دی نو برقرار کړي او انسان د ډیپریشن نه شکار کیږي نو لایف سټایل شو خوراک شو ایکسرسایز شو خامخا دا ضروری دي د دا ضروری شیونه دي چې کم تاسو خپل لایف سټایل چینج کړئ لغونه خوراک چې کم دی هغه تاسو په هر شی خوړن پکار دی انسان ته دا زمه نه دی کون پکار چې دا نه خورم هغه نه خورم چې کم یو شی خدای پاک دومره مزیدار شیونه تاسو ګورئ په دې دنیا کې راستولې دي نو د هر څه نه یو فایده تاسو ته ملاویږي از دا موسم دی کې تاسو ګورئ فروټر یا بیا یخ موسم دی خو دې کې فروټر څه وجه به وي کنه چې خدای پاک په دې موسم کې هغه راستولې دی نو تاسو خوړلی شئ ښه په مزې باندې خورئ د هغه جوس فروټر کې وټامین سی ده کنه لکه نن سبا د ډیهایډریشن ډیره مسله ده کنه یخنۍ کې خلک اوبه نه څښي نو هلته کې الله داسې قسم فروټ رالیږلي چې هغې کې دومره وټامین سی پکې ښه ډیره ده نور هم وټامینز دي پکې چې هغه د چمړي د سکن د نمې دپاره هغه ضروري وي ضروري دي بالکل هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی چیرته نه ورسو خبرې کوي رنگین ترین خبره کوم جی بلوچستان ضلع ارنائی نه جی جی بس خورې پهله تاسو سلام کوم جی بیا ډاکټر صاحب سلام جی وعلیکم السلام څنګه یې تاسو ښه بالکل خیر و خیرات دا ډاکټر صاحب ستا دعاګانې دي ماشاءالله هغه ورځ ما ستا ته خبره وکړه دغه ډپریشن انزایټي باندې دي ماشاءالله نن دې هغه باندې ښې تفصیل سره خبرې وکړې چې ډېر خوند یې وکړه جي پوه شوې هاو کنه بالکل جی تاسو کال کړی و مخکې بالکل جی صحیح ده چې زرې دې وویل ماشاءالله بس یو انزایټي هم سیمټم وښیه چې مطلب هغه کې دغه سیمټم دي جي ماشاءالله ډپریشن خو دې وښول چې ډېر خوند یې وکړه چې بیا مطلب هغه علاج باره کې دې هم خبره وکړه چې ماشاءالله مونږ ته فایده راله جي پوه شوې بالکل جی ډېره مهرباني مونږ کوشش کوو چې ستاسو د فایدې دپاره دا پروګرام وکړو او داسې خبرې داسې ټاپک پکې ډسکس کړو چې هغې کې کتونکو ته څه نه څه فایده څه نه څه انفارمیشن چې کوم دی نو هغه ورسي بالکل جی بالکل ماشاءالله تاسو پروګرام نه مونږ چې چېرته ډاکټر ته ځو زه مخکې دغه مطلب انزایټي ډپریشن بیماري کې زه مطلب مبتلا وم جي پوه شوې ښه جی ښه بیا چې څنګه ډاکټر ته تلم چې هغه ته خو ما داسې خبرې نه شوې کولی ځکه ما ته پته نه وه چې ډپریشن څه ده انزایټي څه ده جي پوه شوې او جی
بیا چې ما دغسې ډاکټرانو نه خبرې واورېدلې چې بیا ما ته پته ولګېدله چې او ما خو دا مسله ده ما نور څه ویل دي پوه شوې او که نه بلکل څه وجه یي چاول پریان دي چاول تعویزان دي چاول کاله جادو ده چاول څه ده خو بیا چې ما ته پته وچلېدله چې او دا خو دغه مسله ده پوه شوې او که نه جي بلکل بس نور وخت مې نه ضایع کوم جي بس ډاکټر صاحب الله دې آباد لره جي چې موږ ته د سکون میلاو شو چین میلاو شو جي چې مطلب دغه مسله ده جي الله دې تاسو له خوشحالي درکړي الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو زموږ د ټولو پښتنو خفګانونه په خوشحالو بدل کړي آمین جی آمین آمین بس الله مې ژوندي لره الله مې غټې زندګیانې تاسو ته نصیب کړي الله مې خوشحالو د جوړیانې ډکې کړي الله آمین ډېره مننه جی ډېره مننه دا وګورئ څومره خلک دی که نه چې په دې ډپریشن کې دې ټایم مبتلا دی او ظاهر دی بیا انسان په خپل ځان نم تنګ شي په دې بیماري کې چې مسلسل ظاهر دی هغه دماغ ستړی وي هغه په دې ټینشن کې وي نو قدرتي خبره ده انسان ځان نم په تنګېدل شروع شي بلکل هغه کمپلیکس کې لاړ شي که نه هغه ځان په دې دنیا کې یو بوج ګڼي او بیا چې کوم سیویر کیسونه وي د ډیپریشن هغې خو بیا د خودکشۍ طرف کم سوچونه کوي بلکل جی نو ډیپریشن دومره مسله نه ده جی خو د ډیپریشن چې کوم مریض دی هغه ته لار سیده کول غواړي د هغه لږ غونتې کاونسلینګ ټیک شو میډیکیشن ته ضروري نه ده چې ضرورت راشي په لږ غونتې کاونسلینګ یو انسان د ډیپریشن نه راوتی شي نو ولې نه موږ د هغه انسان کاونسلینګ وکړو بجای د دې چې موږ په هغه باندې دوایانې خرڅې کړو ټیک شو نو کاونسلینګ ضروري دی او د ډیپریشن د مریض نه معلومات کول ضروری دي هغه دومره کمفورټیبل محسوسول پکار دي مریض ډاکټر سره چې هغه مریض خپل ډاکټر ته خپل ټوله مسله ووایي چې بهي زما دا مسله ده زما دا سوشل ایشو ده د هغې د وجې زه د ډیپریشن شکار یم د هغې د وجې زما زندګي په اذیت کې ده نو د هغې نتیجه څه د سایکیټرسټ کار دا وي چې هغه مریض ته د هغه مسلې څه نه څه حل وښیي ټیک شو یو انسان د فرض که هغه کرایسس کې دی هغه باندې قرض دی فرض که ټیک شو نو هغه ډیپریشن کې دی نو د هغې حل څه دی هغې خو ډیپریشن نه دی په کار کو تا سره څه ایسډ شته څه اساسه شته فرض که تا سره موټر سایکل دی یا تا سره گاډي دی هغه خرڅ کا هغه قرض ختم کا په سایکل ګرځه خو خپل ډیپریشن خو ختم کا نو انسان ته صرف سولوشن خول غواړي د ډیپریشن مریض ته ټیک شو لکه دې کې زیات تر وجه ما چې تاسو ته ووایي که نه سوشل فیکټري پکې او انوایرمنټل فیکټري پکې ټیک شو بعض نیم ټایم کې انسان یو ماحول کې نه خوشحاله ډیپریشن کې تلي ډاکټر صاحب موږ سره کالر دی په لاین باندې هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله جی چیرته نه ورڅو خبرې کوي جی جی زه سواد چوپیان نه خبرې کوم ډاکټر صاحب نه زه علاج کوم خو ما ته تاسو ته جی جی اوکې تاسو او جی ما زه دغه دوانې خورم خو دا غي سره زما د معده سوځي ما دې چې دې بس طریقه کار خجی تاسو هغه کې کترې شته د ډراپس پکې شته او جسته جو پوینټ راکړي دی ګولې دی او ډراپس ټیک شو هغه ډراپس څومره وبو کې سکه تاسو هغه جی ما دا تاسو کله په بل ځل چې درغله ما نو کړو دا مې تاسو کړو هغه ما ته یو غوټو وو کې اچوي بد دا کار کوو کو ستا مې د سوځي نو هغه نیم ګلاس وبو کې سکه ټیک شو جی نیم ګلاس وبو کې او جی نیم ګلاس وبو کې سکه ټیک شو ها جی مې دا مې له څه کېږي نو ما دې زو د دې معلومات په نیم ګلاس کې وبس کې بعد نیم کترې لګي تیزی وي ټیک شو ها جی او دې باندې ما یو زما شمالي دي هغه په مخ دانی دي ما دا غیر متعلق سره تسویل دا غیر د پاره توجا خو دوايي د توجا او جی توجا ول کیوں طاقت کراواله یو 15 کترې توجا په څو طاقت کې په کیوں طاقت کې جی په څه طاقت کې نه کیوں طاقت کې کیوں طاقت کې کیوں خاجي کیوں طاقت کې ټیک شو یو 15 کترې ولا ورکوي سار په نهر نو شورو کې بلګي دانی روزي بیا به ختم شي ټیک شو یو ټیم بول ورکو جی او جی یو ټیم 5 کترې سحر روزانه سحر ټایم ولا ورکوي جی تو جانو مې جی تو جا او جی بالکل مهرباني ټیک مهرباني السلام علیکم خاجي نو خبره مونږ په ډیپریشن کوله خجی نو د ډیپریشن خپ اسانه علاج کیږي لګونته مې چې کاونسلینګ وشي مریض د دوايانو نه بچکول پکار دي ځکه چې د ډیپریشن چې کوم دوايانې دي الوپیتھک سایډ ته هغه ډېر خطرناک دي په هغې باندې چې کله مریض ډیپینډنټ شي نو هغه وډراکول بیا ګراني هغه بیا هغه دوايانې نشي پرېښودی او بیا که هغه دوايانې زیات وخت له استعمال کړي شي نو هغې سره د مریض یاداشت ختم شي
اگر بالکل ختم شي او کنه یو لس کاله چې انسان د سایکیټري دوايانې وخوري نو بس هغه ګوګوناستي بیا کنه هغه بیا ولا مطلب واپس دغه میموري چې کومه دغه بالکل لاش بس دغه میموري ډیمنشیا ته لاړ شي بیا هغه ماحول کې چې ناستي نو ګوګوناستي نه څه خبره ته غوږی او نه څه تخیالي کو کار دی وته وي نو بس هغه کار هم تیری هغه لکه یو بوج مطلب دومره نقصان تاسو له دا میډیسن در کی او کنه انګریزي زنده علاج طرف ته دی ټایم راتله تاسو خبره سٹارټ کړله نو د دې مطلب صرف دې کې چې کوم میډیسن تاسو درکې هغه زیاتې د خوب میډیسن وی پکې هغه سره میموري لاس کیږي هغه کې چې کوم نه سو نروس ریلیکسنټ سی یعنی د اعصابو د ریلیکس کول دوايانې وي خامخا چې څوک د ډیپریشن شکار وي هغه له خوب نه ورځي نو هغه کې بیا د خوب دوايانې وي د کشان مختلف دوايانې ډاکټر صاحب علاج باندې خبره کو خپل یو وړه شانتي دمه د مینه بس راځي بیا هر کله او زماس ما تاسو ګوري پروګرام روغ صحت ما سره د ډاکټر حسیب علي خان زاده جی ډاکټر صاحب مونږ به علاج طرف ته راشو ډیپریشن او انزایټي باندې خبرې ډېرې وشلې مونږ په خپل چرته انزایټي کې لاندې شو کنه دا ډیپریشن مونږ باندې هاوی نشي چرته مایلو علاج وخیو دا خبره صحیح ده د ډیپریشن او د انزایټي مختلف دوايانې دي چې زنانو کې ډیپریشن وي نو د هغې دوایي ښه پلسټیله ده ټیک شو بیا زنانو مشرانو کې چې ډیپریشن وي نو د هغې ښه دوایي اګنیشیا هم ده دغه شان انزایټي چې کومه ده نو د انزایټي ښه دوایي اویناسټریوا ده دغه شانتې انزایټي کو د معدې د وجې نه وي اکثر وي د معدې مریضانو کې کو سټمک انزایټي وي نو هغه کې بیا نکسومی کا ښه دوايانې دي د کشان هومیوپیتیک کې ډېرې ښې دوايانې دي د ډیپریشن چې کم بې ضرره دي ټیک شو مطلب نقصان نه ورکوي نقصان نشته د هومیوپیتیک د ډیپریشن دوايانو نقصان نشته او مریضانو سره ډېر ښه فیل کوي او بیا هغه چې کوم هغه طرف ته د ډیپریشن دوايانې دي هغه چې څه حل کوي معدې سره هغه چې څه حل کوي ګردو سره نو دلته چې هومیوپیتیک کې مریض علاج کوي د ډیپریشن یا د انزایټي نو هغه کې سم ساید افیکټس هم هغه بچي او ذهني کیفیت هم د هغه ښه وي مطلب هومیوپیتیک کې د دې علاج تاسو وایي چې زیات بهترین ډېر بهتر دی ډېر بهتر دی صحیح نو بیا تاسو د دې خبرې خیال ساتئ که چاته دا پرابلم دی او باقي د دې مستی شکار دی چرته انزایټي ولا اٹیک ور باندې بار بار کیږي یا بیا ډیپریشن شکار وي نو هومیوپیتیک ښه ډاکټر تاسو وګورئ تاسو په علاقه کې دی کنه دا ډاکټر صاحب خو مونږ سره دی دی خو دې مونږ سره نو تاسو د دې علاج چې کم دی بیا تاسو هومیوپیتیک نه وکئ نو هغه زیات بهتر دی په دې چې بل علاج چې کم دی انګریزي دوايانې هغه بیا تاسو صحت لپاره ډېر زیات نقصان دی او مونږ سره جی یو وړي کې شانتي ویډیو کلیپ ته نو راځي چې هغه ویډیو وګورو چې هغه کیسه بیان کړی دي هغه نه پس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر حسیب خانزادہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سیریبرل پلسی کے پیشنٹس پہ کام کر رہے ہیں تو آج ہمارے پاس ایک اور کیس ہے جس کا نام ہے سدیس خان سدیس خان کا تعلق سوات سے ہے اور سی پی چائلڈ ہے ہمارے والد صاحب کے زیر علاج تھا یہ بچہ پہلے لیکن ابھی یہ تقریباً 5-6 ماہ سے ہمارے زیر علاج ہے اور پہلے یہ چل نہیں سکتا تھا اس کے دماغ میں ٹروپی تھی تو ابھی ماشاءاللہ یہ بالکل چلنے لگا ہے اور اس کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ ان کے والد سے بھی جان سکتے ہیں ہاں آپ بتائیں کہ علاج سے پہلے سدیس کی کیا کیفیت تھی اور پھر علاج کے دوران اس میں کیا امپرومنٹ آئی اور کیا اس میں آپ نے بہتری دیکھی؟ ماشاءاللہ ابھی چل بھی سکتا ہے پھر بھی پہلا جب میں یہ لے کے آیا ادھر اس کا گردن بھی نہیں سنبھال سکتا تھا کھانا پینا بیٹھنا کچھ بھی نہیں تھا ابھی شکر الحمدللہ یہ چل پھر بھی سکتا ہے دماغ بھی اس کا کام شروع کیا سب کچھ خود کھانا پینا کرتا ہے پیشاب کے لیے بھی جا سکتا ہے اپنے لیے دکان سے سامان لے لیتا ہے ابھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ٹھیک ہو گیا اچھا تو جس طرح کے ان کے پیرنٹس بتا رہے ہیں اس کے والد بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ نیک بھی نہیں ہولڈ کر سکتا تھا اور کافی اس کی سچویشن جو تھی وہ بیڈ ریڈن تھی اور چل تو بالکل نہیں سکتا تھا ابھی ماشاءاللہ یہ بالکل نارمل بچوں کی طرح ہو گیا ہے اور ذرا اس کو واک کر کے دکھائے نا ابھی ماشاءاللہ یہ چل سکتا ہے اور اس میں کافی امپرومنٹ آئی ہے اچھا تو جتنے بھی سی پی چلڈرن ہیں ان کے والدین کو بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے
بے شک اگر ایلوپیتھک سائڈ میں ان بچوں کا علاج نہیں ہے, ایلوپیتھک سائڈ میں مسکولر ڈسٹروفی کا علاج نہیں ہے, ادھر اگر آٹزم کا علاج نہیں ہے, تو ہومیوپیتھک طریقے علاج میں ایسے کافی سارے امراض کا علاج ہے جو اس طرح کا علاج سمجھے جاتے ہیں. تو بالکل ان کے والدین کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ بچے کی عمر نکل جائے. تو وقت پہ ان بچوں کو ہومیوپیتھک طریقے علاج کی طرف لانا چاہیے تاکہ یہ بچے صحت یاب ہو سکے اور یہ اپنی انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکے اور یہ کسی معذوری سے بچ سکے اور خود اپنی زندگی اپنے پیروں پہ گزار سکے. والسلام. جی تاسو وکتلو دا سپیشلی تاسو د پاره مونږه ازکه دا ویډیو کلیپ چې کوم هغه تاسو ته وښیلو. ډاکټر صاحب نه بلک شانتي په دې باندې نور هم خبره وکړو په دې چې داسې ډېر خلک دي چې کم ته اګاهي نشته دی او واقعي هغه ماشوم چې کم دی هغه بیا بالکل هغه یې پرېښودلی وي. ظاهر دی هغې ته بیا دا وي چې د علاج نشته دی, دې باندې هېڅ نشي کېدلی, نو دا باندې طریقې سره وي ټول عمر. بیا ماشوم چې کله کله لویږي ظاهر دی هغه ته خو نه وي, خو مور پلار ته او هر چا ته لګي چې دا بالکل بوج دی. مور پلارم ډیر داسې هم پکې ډیر بلکې مور پلار چې کوم دي هغوی خو ظاهر دی اولاد دی که نه, هغوی خو مینه کوي, هغوی یې داسې نه ګڼي. خو بیا نور خلک چې کله کتي نو هغه خوندا وایي چې دا مور پلار لا یا بیا په دې ظاهر دی انسان ته خپل ځان په بوج لګي که نه. ګورې جی د دې ویډیو کلیپ شیر کولو تاسو سره مقصد صرف دا دی چې داسې ډېر واړه دي چې هغوی ناست دي کورونو کې او هغوی علاج نه کوي لکه خپل ماشوم له معذور ماشوم له دغه ځکه چې چېرته نیورولوجسټ ورته ویلي چې ستا د ماشوم علاج نه کېږي, دې ډاکټرانو پسې مه ګرځوه. نو هغوی دومره مایوسه شوي چې نه وله فزیوتراپي کوي نه وله څه نور څه خیال ساتي او کټ کې اچولي. اخره کې نتیجه دا راوځي چې ماشوم لوی شي د هغه هډوکي کوږ شي, د هغه جوینټس کاږه شي او هغه بیخي چې کوم دی نو ډیپینډنټ زندګي تیري په مور او پلار بوج وي, ټول کور چې کوم دی ورسره پریشان وي. نو د دې ویډیو شیر کولو داسې خو هر قسم مریضان ټیک کېږي, خو خاص کر موږ د سیریبرل پلسي یا معذوره ماشومان یا هغه مرضونه چې کوم هلته کې لاعلاجه تصور کېږي هغه موږ سره د دې علاج هومیوپیتھک کې بالکل هغې چې مریضان ټیک شي هومیوپیتھک طریقې علاج سره نو د هغې نه موږ ټیسټمني ریکارډ کړو. ټیسټمني موږ په دې وجه ریکارډ کړو چې هغه پیشنټ ته موږ وایو چې بهی د کشان ماشوم څنګه چې ستا دا ماشوم دی چې دا تا کور کېنولی و د دې علاج نه و دې تا راوستو د علاج سره ټیک شو, د کشان د نور چا ماشومان هم دي چې هغه خلکو کورونو کې کېنولي دي او علاج وله نه کوي. ډېر خلکو ته پته نشته. ایون ډاکټر صاحب دا فرسټ ټایم چې کله ما تاسو سره پروګرام سټارټ کړو د دې زیات اګاهي چې کومه ده هغه ما ته میلاو شله. کنې شروع کې خو ما ته هم ذهن کې همدغه خبره وه چې واقعي د دې ماشومانو څه علاج نه وي. بالکل. نو زموږ د دې کمپین مقصد دا دی چې داسې قسم فیملیز ته دا میسج ورسي چې بهی ګورې داسې یو طریقه علاج شته چې هغې کې ستاسو د ماشوم علاج کېږي او څومره چې کم عمر کې د دې ماشومانو علاج شروع شي نو دومره زر چې کوم دی نو صحت یابۍ طرف ته ځي. صحیح ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو چې تاسو پروګرام کې سپیشلی په دې ماشومانو سپیشل چایلډ باندې هغه یو ویډیو کلیپ هغه خو تاسو وکتلو, خو دې نه علاوه ډاکټر صاحب موږ سره انزایټي او ډپریشن باندې دومره ښې خبرې وکړلې. دې دپاره ستاسو ډېره مننه او په دې چې موږ سره ټایم بس تقریبا ختمېدو ته دی. خو زه به تاسو ته دا هم وایم ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه په G9 مرکز کې اسلام آباد کې څلور ورځې کینی او پیر منګل بدھ جمعرات. نو تاسو هغه ټایم ډاکټر صاحب سره رابطه کولی شئ. د هغوی واتساپ نمبر چې کوم دی 0300339378 باندې تاسو که څه ضروري میسج وي یا ویډیو وي هغه ډاکټر صاحب ته رسولی شئ او که لرې نه راځئ نو اپوینټمنټ دپاره 0300911661 باندې تاسو اپوینټمنټ اخیستلی شئ. دې نه علاوه ډاکټر صاحب جمعې باندې جي کینی مین بس اسټاپ کیډټ کالج اسماعیلیہ ثوابی کې او بیا اتوار په ورځ انشاءاللہ سبا ته به ډاکټر صاحب کینی بنگلا نمبر 46 سیکٹر A کانٹی ٹاؤن شپ انشاءاللہ پشاور کې به من قریب 2022 کې به انشاءاللہ پشاور کې انشاءاللہ جی مخکې ډاکټر صاحب فیوچر کې چې کوم دی هغه پشاور کې هم سٹارټ کړي. نو اوس تاسو آسما خان ته اور ډاکټر حسیب علي خان زاده ته اجازت ورکړئ. الله حافظ.